الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الله تعالى في مقام آخر فك رقبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم موت العالم موت العالم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما قابل قدر ډیرو غیرتمند مسلمانانو، حاضرینو، سامعینو، الله رب العزت په موتا باندې ډیر لوی احسان، کرم او رحم کړی دی چې د ایمان نه بعد الله رب العزت موتا ته یو آزاد ملک او مملکت را کړی دی. محترمو، د دې آزاد ملک مملکت خداداد اسلامی جمهوریہ پاکستان په کم کې چې مونږ سترګې غړولې دي، کم کې چې مونږ او تاسو ته په اسلامی دینی د شاعرو باندې او د الله په احکاماتو باندې د انبیاء علیه السلام خصوصا د خپل پیغمبر په تعلیماتو په سنتو باندې موتا تا په عمل کولو کې څه دشواری، څه مشکل مخې ته نشته، نو دا برکت د خپل ملک د آزاد ملک ته. محترمو، په دې مخ د ځمکه باندې دو ملکونه داسې دي چې دا په د لا اله الا الله په بنیاد باندې آزاد شوي دي او آباد شوي دي. محترمو، بر صغیر پاک و هند تا تقریباً په 1600 صدی کې انګریز راغی په بانه باندې او په دې ملک باندې او په بر صغیر باندې قبضه وکړه. انګریز د ملک خصوصاً په پاک و هند باندې قبضه وکړه او د پاک و هند خلک
خپل غلامان جوړ کړو. تاریخ دا خبره ذکر کړې ده چې د دې ملک د پاک و هند خلک چې دا هغه وخت کې د پاکستان او د هندوستان مینس کې بارډر نو مقرر شوی. پاکستان او هندوستان دا دوان یو ملک حسابې ده، پاک و هند به وته وي. په دې کې هندو اوسېده، په دې کې مسلمان هم اوسېده. محترمو، دلته کې انګریز داسې غلامانه نظام جوړ کو چې د انګریز معشوم بچي کاغه بم د یوې خبرې نه انکار وکړو، سوال نه پیدا کیږي چې بیا به د پاک و هند یو غټ نه غټ افسر به بیا د هغې خلاف ورزي نه شوه کولی. یو غیر مسلمه د برطانیې یو زنانه خپله واقعه ذکر کوي، وی چې کله مونږ په پاک و هند کې وو، زما خاوند هغه د آرمی مشر و، هغه د انګریزانو د سیکورټي ګارډ مشر و، عهده ورسره وه. نو چې کله به مونږ چېرته تلو په ریل کې، زمونږ دپاره به وی آی پي کلاس هائی کلاس کمې ډبې هغه به راله بک کېدی. بیا به دا عالم و چې د ریل مشر او بیا ډریور هغه به راله او مونږ ته به لاس په نامه ودرېده او مونږ نه به یې تپوس وکړو چې صاحب اجازت دی سفر روان شو که نه. وی چې کله به مونږ حکم وکړو چې روان ریل دې روان کړی شي، ریل به روان شو، ورنه په ورځو ورځو به ولاړو، نه به روانېده. وی زما سره ماشوم بچی و د هغې کې کچ ماشوم وی هغه د ډریور په دغه موقع باندې دا خبره وکړه چې نه ولاړ به وی ګنټې وشوې خو ریل بیا چا د ځای نه نه دی خوځولی. ولې چوټا نواب د هغه حکم و چې نه به خوځي. وی بیا ډېر څه په د لاسه باندې او پټاپیانې به درکو، دا وادي داوې مو د ماشوم سره وکړې. د ماشوم په خوله دا خبر راغله چې او روان دي شي، د هغې نه پس بیا روان شو. نو عرض مې دا کو محترمو، انګریز په پاک و هند کې د پاک و هند خلق غلامان کړي. محترمو، دا د 1600 صدۍ دور و. د هغې نه بعد په مختلفو موقعو باندې د دغې غلامۍ د زندګۍ د ختمولو دپاره چې مونږ دا غلامي دا نه برداشت کوو، نه تسلیمو او نه منو. لہذا د دې خلاف مسلمانان راچود شو په مختلفو موقعو باندې. په 1803 کې علماء کرامو شاه عبدالعزیز رحمه الله دا انګریز خلاف د جهاد اعلان وکړو او دا فتوی جاری کړه چې په پاک و هند کې په بر صغیر په دې ځمکه باندې د انګریز خلاف جنګېدل دا جهاد دی. د دې اعلان یې وکړو ځکه د انګریز په دې ملک کې قابض و، قبضې پې کړې وه، د خپل ملک نه و. نو شاه عبدالعزیز رحمه الله لومبي هغه شخصیت دی چې د انګریز خلاف د جنگ اعلان دی وکړو او دا فتوی جاری کړه. محترمو، د دغې جنگ د اعلان او د فتوی نه بعد شاه اسماعیل شهید رحمه الله او شاه حضرت سید احمد شهید رحمه الله دا په 1831 کې د دوی سره جنگېدل شروع شو. در هغه وخته پورې جنګېدل د دې ازادۍ دپاره. دوی او د دوی مسلمانان ملګري، پای کې بلاشي علماء کرام، پای کې بلاشي دیندار مسلمانان خلق، په دین مین خلق هغه په دې کې وجنګېدل. او محترمو، د بالاکوټ په مقام باندې په 1831 کې شاه اسماعیل شهید رحمه الله
او سید احمد شهید رحمه الله دا پاغه مقام باندې شهیدان شول. ننم داغوی قبرونه مزارونه په بالاکوټ کې جوړ دي محترمو. داغې نه بعد په 1857 کې په سن 1857 کې علماء کرامو پای کې امداد الله مهاجر مکی رحمه الله او حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله لوی لوی شخصیاتو دوی د یو تحریک آغاز وکړو کوم تحریک لچنوم کې هودو تحریک جنگ آزادی. تحریک جنگ آزادی د انګریز د پیرنګینا د آزادۍ لپاره دا یو تحریک دا شروع شو. د دې تحریک څه وخت پورې وچلیده محترمو. په دې موقع باندې په دې تحریک کې په دهلی کې تقریبا 10,000 مدارس 10,000 مدرسې هغه انګریز روانې کړې ختم کړې. وی ځکه چې مونږ ته که مقابلې ته راپاسېدلي دي دې مدرسې طالبان راپاسېدلي. دې مدرسې پوهه خلک چا چې په مدرسه کې سبق ویلي هغه نن زموږ مقابل ته ولاړ دي. په خپل د خپل سرې پروا نشته د خپل بچوی پروا نشته په خپل مال پروا نشته خو زموږ خلاف جنګیږي لګیا دي. نو په دغه تحریک جنگ آزادۍ په د دې په موقع باندې 10,000 مدارس په دهلی کې هغه شهیدان روانې شوې مدرسې ختمې شوې دغه مدرسې روانې کړې طالبان یې ختم کړه محترمو. د هغې نه بعد دا جنگ آزادۍ دا تحریک په دې کې چونکې دی علماء کرامو مسلمانانو ته دې ته معلومات دا حاصل شو پوهه حاصل شوه چې اول خپل نظریه جوړول پکار دي اول خپل بنیادی عقایدو باندې کار پکار دی. د قرنګي افرادی قوت هغه د جهاد دپاره او دارنګي یو جذبه پکار ده چې د مسلمان خلاف جنگیږي د دې لپاره خپل مال جان قرباني کوي هغه د دین سمجھ او پوهه حاصله کی د الله مینه پړه کې راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او اتباع د هغې مینه پړه کې راشي. د دې لپاره یو جماعت تیارول پکار دي. نو په 1866 کې د دارالعلوم دیوبند بنیاد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله د دې بنیاد کې خود محترمو دې بنیاد کې خود او په دې کې د مسلمان د بچو تربیت کو او داسې تربیت کو محترمو چې نن د دنیا په ګډ ګډ کې تاسو ګرځئ او چرتم تاسو لاړ شئ بلکې زموږ تبلیغي ملګري اکثر بهر ملکونو کې د تشکیل کې ګرځي. بهر ملکونو کې دوی نه چې هلته د دارالعلوم دیوبند بچي هلته کې مدارس چلی مدرسې آباده کړې ده د مسلمانانو بچو ته هلته کې تعلیم ورکوي. که هغه انګلینډ دی که هغه برطانیه ده که هغه ملیشیا ده که هغه یورپي ملکونه دي که هغه په کم ملک هم چې ځې هلته به تا ته د دارالعلوم دیوبند بچې به تا ته هلته کې په مدرسه او په مصله باندې ولاړي او د دین خدمت به کوي. محترمو د هغې نه بعد د 1866 د دې بنیاد کېښودې شوه مدرسې په دې کې محنت شروع شو. الحمدلله هغه محنت رنگ راوړو او داسې علماء کرام تیار کړه د حضرت مولانا شبیر احمد عثماني رحمه الله په شان شخصیات تیار کړه. د قرنګي د حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله چې دارالعلوم دیوبند مفتی اعظم و مفتی اعظم د مفتی په مسند او په کرسی چې ناستو هغه د مولانا محمد شفیع رحمه الله. د قرنګي حضرت مولانا ظفر احمد عثماني رحمه الله
داسې قسم شخصیات تیار کړه حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله دوی په معیت کې د دوی په تعاون سره دوی مسلمانانو کې دا جذبه پیدا کړه چې مونږ له د دې انګریز د غلامین ازادي پکار ده مونږ د دوی غلامی نشو تسلیمولی د دوی غلامی نشو کولی لہذا تحریک شروع شو د تحریک ریشمی رومال داغي موتا د داغي معلومات شته موتا د خبر یو زما استاد دی علاقه د دې سیمې یو عالم حضرت مولانا میا عزیر گل رحمه الله د هغې ریشمی رومال یو ځلیدونکي ستوري او لیډرو محترمو چې هغې بیا په هغه موقع باندې گرفتار شو په دې ریشمی رومال کې بلاشي سخت او قربانۍ دې خلکو تیرې کړې محترمو په دې مختلفو واقعاتو کې مختلفو ادوارو کې د علماء کرام د علماء دیوبند علماء کرام الحمدلله د مسلمانانو رهبری او رهنمایي او مشري کړې ده او د مسلمانانو ته دا ورښودلیو چې د انګریز نه ځان خلاصول پکار دي بیا محترمو دا خبره ځان له یو موضوع وه چې انګریز نه خو غلامی به داوی د غلامۍ نه به ازادي میلاو شي خو بیا مونږ په پاک هند کې یعنی په پاکستان او هندوستان چې کله دواړه یو ملکو په دې کې مونږ دوه قومونه اوسیږو یو ته هندوان ویل کېږي بل ته مسلمان ویل کېږي مسلمان له ځان له ملک پکار دی او هندو له ځان له ملک پکار دی په دې کې زموږ علماء کرام بیا دوه ډلې شوي دي بعضې خلک اکثر وایي دا پلانکي مولیان چې دي دوی د پاکستان د ازادۍ خلاف وو یو شخصیت چې د هغې مشري حضرت مولانا سید احمد د هغې یو عالم زموږ د علماء دیوبند هغه د دې مشري کړې ده حسین احمد مدني رحمه الله حضرت مولانا حسین احمد مدني رحمه الله د هغه موقف او داوا چې دا مسلمانان مه جدا کوي د هغې وجه دا ده بعضې مسلمانان به چې کم پاکستان جوړ شي یا به هلته تلي شي یا به نشي تللی یا به هجرت کوي شي یا به نشي کوي ځکه هجرت ډېر ګران کار و خپل کار خپل روزګار خپل کور پرېږده خپل تیار بلډینګ پرېږده تیار کاروبار پرېږده تیار فصل پرېږده تیار ځمکې پرېږده او بل ملک ته ځه چې هلته نه ستا ځمکه شته نه د فصل شته نه د دکان شته نه د کاروبار شته نه د بل څه اسره شته هلته ته ځي او په کلاو میدان کې د اسمان د لاندې بې سر و سامان ته هلته کې ژوند تېرې دا ډېر مشکل فیصله وه دې وجې نه د حسین احمد مدني رحمه الله داوه چې دا مسلمانان دا به په منځ کې جدا شي سبا په هندوستان کې پاتې کیږي سبا په پاکستان ته لاړ شي لہذا مسلمانانو قوت په کمزوري شي که اوس هندوستان دی نو اکثریت به د مسلمانی حکومت به پکې د مسلمان راځي اسلامی احکامات او قانون او فیصلې به د اسلام مطابقي بهرحال محترمو د په دې وجه باندې نه وه چې پاکستان د ازادۍ مخالف وو د علماء کرام نه په ازادۍ مخالف نه وو خو دې وجه دا وه چې د مسلمان به دوه ډلې شي او مسلمان به کمزوري شي دقې وجه وه محترمو غالبا د حضرت مولانا عبدالکلام آزاد رحمه الله وینا ده و چې کله پاکستان او هندوستان جدا شو 14 اگست 1947 ته د رمضان مبارک میاشت ته 20 رمضان د ماښام روزه خلکو ماته کړله ده اعلان د پاکستان د لاهور نه په ریډیو پاکستان باندې اعلان کیږي کہ سامعین حضرات اس وقت آپ سے ہم مخاطب ہے پاکستان کے شہر لاہور سے
د خلکو د مسلمانانو غوږونو دا اعلان دا په ریډیو باندې واورېده چې الحمدلله مسلمانانو ته ځان له ملک میلاو شو دې تقسیم شو مسلمانانو ته پاکستان خطه او سره چې نن ځان له شوی دی بنگلاديش دام د پاکستان حصه په منځ کې پکې هندوستان راغلی دام د یو سازش خلاف په سازش باندې دا مسلمانانو ته د خطه ځان له ورکړی شوی ده هغه بیا ځان له شو بنگلاديش د هغې نوم اوس کې ځان له ملک دی عرض مې دا کوم محترمو چې مسلمانانو د دې پاکستان د ازادۍ لپاره چې سبا نه بل ولا مونږ مسلمان په هغې کې مو خوشحالي کوو په دې خوشحالۍ ورځ دپاره مسلمانانو خپل لاشونه دا په تورو باندې کټ کړي دي مسلمانانو میندې دا کونډې شوي دي د مسلمانانو خویندې او لوڼه د دوی عزتونه تار تار شوي دي په الله قسم په لکونو ماشومانې جنکې نارینه زنانه د دوی عزتونه تار تار شوي دي په لکونو نوجوانان د دې تحریک دپاره د هغوی سرونه کټ شوي دي په لکونو علما کرام د علماء دیوبند بلاشي شاګردان او علما کرام دا د دې ملک د ازادۍ لپاره قربان شوي دي محترمو یو انګریز خپل کتاب لیکي وایي زه ما یو بین مخصوص که چې زه راووتم د سوځېدلې بینو غوښه چې اوس سوځي داسې بینو و چې ما چې وکتل اور به بلو په هغې باندې مې د علما کرام د پاسه سملولو دا یې پرې سوځول دا به څه کول دا به سوځول دی علما کرامو ته دا حسین احمد مدني رحمه الله د انګریز خلاف چې کله ده فتوا ورکړه خلاف فتوا څه ورکړه څوک چې د انګریز سره نوکری کوي دا نوکری حرام دی څوک چې دې تنخواه لي دا تنخواه حرامه ده دا آمدن حرام دی دا فتوی جاری کړه د دې انګریز سره نوکری کول دا تنخواه حرامه ده چې کله دا اعلان یې وکړو دا فتوی جاری کړه انګریز د کراچۍ نه گرفتار کړ کله گرفتار کړ او یې وسته انګریز ورته وایي صاحبه تا ته پته شته تا یوازې فتوا نه ده ورکړې تا د دې فتوی د سزا پته معلومات شته که نشته مولانا حسین احمد مدني رحمه الله ورته جواب کې وایي او ما ته دې سزا پته ده چې دې سزا به څه وي دې وجې نه ما ځان سره د دارالعلوم دیوبند نه ځان سره کفن تیار راوړی دی ځکه چې زه به تاسو ما په دې په پاداش کې وژنئ پرېږدی خو مې نه محترمو دی علما کرامو قربانۍ ورکړي دې حسین احمد مدني رحمه الله ته یو خپل ملګري ورته وایي چې حضرت عالم چې حضرت په دې فتوا کې که څه لږ ګنجایشي پیدا یې کې ځکه ستاسو جان ته پکې خطره ده په دې کې ګنجایش پیدا کا لږ اسانتیا پکې راوله وګوره څه مسله وله پیدا کړه چې لږ شان تخفیف پکې راشي دا فتوا دې بدله کړه مولانا حسین احمد مدني رحمه الله چې دارالعلوم دیوبند شاګرد دی د دارالعلوم دیوبند عالم دی هغه وایي که زه فتوا بدلوم زما ایمان بدلیږي زه خپل ایمان نشم خرڅولی زه خپل ایمان نشم بدلولی محترمو دی علما کرامو ما تا لپاره قربانۍ ورکړي عرض مې دا کو دغه انګریز خپل کتاب کې لیکي چې ما وکتل نو داسې یو ونه نه وه داسې یو ځای نه و چې په هغې کې د عالم د مسلمان او دارنګه دیندارو مسلمانانو لاشونه نه ځوړن یا په اور باندې سوځولی کېږي نه دی علما کرامو دی مسلمانانو دی زنانو نارینو د مسلمانانو د پاکستان په بنیاد کې خپل د بدن غوښې کېښودي دي نن چې دا پاکستان سرسبز و شاداب تاسو یې په دې پاکستان په ګلستان کې په دې چمن کې دې چمن ته که د آبیارۍ ضرورت راغلی دی د اوبخر ضرورت راغلی په دې کې د مسلمانانو یینې پرتې دي محترمو په وینو باندې د ګلستان او دې چمن ته اوبخر ورکړی دی
دا ملک داسې نه دی آزاد شوی چې څنګه ما او تا دې سره کم نن سلوک کوو. نن مسلمان دې حد ته راورسېده چې هغه دې نه خبر نه دی چې زما د ملک خلک چې دې ملک دپاره شهیدان شوي مسلمانان د قیامت په ورځ به زما په دې ګریوان کې لاس اچوي چې مونږ دا ملک د دې ډمتوب دپاره آزادو، مونږ دا ملک د دې ظلم دپاره آزادو، مونږ دا ملک د دې بې حیایۍ دپاره آزادو. په الله قسم د دغه شهیدانو دغه علمای دیوبند لاسونه به زمونږ او ستاسو په ګریوان کې به پراته وي چې د دې بې حیایۍ دپاره خو ما ملک نه غوښته، ما چې آزاد ملک غوښته، ما پکې د خپلو خویندو د میندو عزتونه تار تار کولو ته ما پې هغه قرباني کړي، ما پې خپل سرونه قربان کړي، ما پې خپل بچي قربان کړي، ما پې خپل مال دولت قربان کړي، د دې روز دپاره مې نه قربانو. محترمو دغه شهیدان به د قیامت پر ورځ زما او تا نه تپوس کېږي به نه به کوي. دا که آزادو د لا اله الا الله دپاره آزاد شوی چې په دې ملک به قانون د اسلامي، په دې ملک به مسلمان د دین اسلام مطابق ژوند تېروي، په دې ملک به مسلمان په ده باندې به د اذان پابندي نه وي، په ده باندې به د لمونځ پابندي نه وي، په ده باندې به د شاعر الله د هغې د حفاظت په کوي شي، د هغې سره مینه محبت کوي شي. لہذا محترمو د هغې دپاره دا ملک آزاد شوی. نن 14 اګست باندې په شپه باندې خلک ډمتوب وکړي. په کار خو دا وه چې نن مسلمان په 14 اګست باندې د دې په شپه باندې او ورسره په ورځ باندې دې تهجد د شپې ولاړ وي، د شپې تهجد کړی وي، د ورځې نفلونه کړی وي، روجې نیولې وي، ذکر اذکار کړی وي، دعاګانې کړی وي، کم سے کم که نورې څه نشو کولی 2 رکعات شکرانې نفل کړی وي. چې ربه ستا لاک شکر دی چې ماله د ځان له ملک راکړی دی. نن د هغه خلکو تپوسو کې حال وګورئ چې څوک د غیر په تسلط کې اوسېږي او ځان ته مسلمانان وایي او دي مسلمانان خو هغه د شریعت مطابق ژوند نشي تېرولی. د پیغمبر علیه السلام دا ګیره دا سنت ته ما ورته په خپله خوښه باندې پرېږدو. الله یې ټول ته د پرېښودو توفیق نصیب کړي د سنت مطابق. داسې ملکونه شته محترمو هغوی دا ګیره نشي پرېښودی، که پرېږدي هلته به د ملک نه اجازت غواړي چې زه پرېږدم ولې پرېږدم، هغوی به تپوس هم کوي، تاله به سرټیفیکیټ درکوي، تاله به یو قسم له کارډ درکوي چې ته ګیره پرېښودی شي، اجازتنامه ورنه نه شي پرېښودی. داسې ملکونه شته په اذان پکې پابندي ده، داسې ملکونه شته په جمع پکې پابندي شته، داسې ملکونه شته د قرآن په تلاوت پکې پابندي شته. دا خلک هسې وایي په پلانکي ملک کې ازادي ده، هېڅ مسلمان ته ازادي نشته. غریبانان کم مشکل سره وخت تېروي هغه خلکو ته معلوم دی چا چې لیدلی دي. محترمو ما یو خبره کوله اعتراض چې کوم خلکو کو چې بعضې خلک دا علماء دیوبند بعضې خلک وایي دوی مشران د پاکستان خلاف وو. د دې صرف آخري وضاحت کوم چې کله پاکستان آزاد شو، پاکستان ځان له شو، هندوستان ځان له شو، حضرت مولانا عبدالسلام رحمه الله داغه نه چا تپوس وکړو چې صاحب تاسو مخالف ولې وی؟ جواب کې داغه وی که دا تاسو ته زه ویم چې دا څومره خلک شهیدان کیږي، دا څومره شهیدان شو، څومره خلکو ته نقصان مالی جانی ورسېده، عزتونه تار تار شو، څومره نقصان وشو، که دا نقصان تاسو ته مخکې نه پته وي چې دومره نقصان به کیږي، تاسو پاکستان او هندوستان ځان لکو که بیا ونه ځان لکو، تاسو بیا جدا ملک نه غوښته، تاسو ته به دا پته نه وه چې په دې کې به د خویندو میندو عزتونه تار تار کیږي. د خویندو میندو چې عزتونه تار تار شوي د دې دپاره نه چې زما خور، زما لور، زما مسلمان بچې هغه د ښکاره مخ ګرځي په دې ملک کې، هغه د ښکاره مخ رواني او بازار ته دي ځي، پردو نارینه او زنانه سره د ګپې شپې لګوي. د دې دپاره دا ملک نه آزاد محترمو.
او غالبا داغه یو بل قول هم دی وی پاکستان آزاد شو وہاں اسلام کٹے گا اور ہندوستان میں مسلمان کٹے گا تاسو مسلمان جدا کو طاقت نیم شو دلته به مسلمانو ظلم کیږي مسلمان ته به نقصان رسی او هلته کې تاسو پاکستان ملاو شو خو اوس په تاسو اسلام نشئ نافذ کولی څنګه چې پکار دی هغسې نشئ نافذ کولی بیا هم په دې ملک باندې د غیر تسلط دی هغه انګریز کم چې په 1600 کې صدی کې د پاکستان د هندوستان بر صغیر ته راغلی او دې مسلمانانو په تیښته مجبوره که نن هغه انګریز د دې مسلمان د دغه علماو نه علماء دیوبند نه دا بدللی چې نن د دغه علماو لمنې داغدار کولو کوشش کوي د دې علماو نه د خلکو نفرت پیدا کوي چې دې علماو نه لرې شئ دا ستاسو دشمنان دي او محترمو په عقب سازش کې زمونږ دا غریبانان مسلمانان دا ورسره ملګري دي مونږ وایو او که نه دا علما دا د ځان دپاره لګیا دي دا خو د خپل مقصد دپاره لګیا دي په الله قسم په دې ملک باندې اول نه علما خفه کېده په دې ملک باندې دې آبادولو دپاره هم علماو قربانۍ ورکړي او دې د حفاظت دپاره هم علما اوس هم قربانۍ ورکوي او ټول عمر دپاره قربانۍ ورکړي دي محترمو د دې علماو قربانۍ دا چانه پټې نه دي تاسو ګورئ دهشتګرد هم دې عالم ته ویل کېږي او چې کله دهشتګردۍ شکار جوړیږي هم دغه عالم جوړیږي هم د دهشتګرد وایو موږ دا دهشتګرد دي هم چې کله دهشتګردي وشي دماکه کېږي عالم پکې مري پرون یو ډېر لوی عالم په الله قسم د باطل لپاره یو لوی تندرو د باطل لپاره د دلایلو په میدان کې یو لوی غرو هغه چې کومه مسله بیان کړي د دلایلو نه بغیر نه د بیان کړي د حدیثو نه دلیل د قرآن نه دلیل هغه په دلایلو سره جنگ کړي د باطل خلاف محترم پرون په یو دماکه کې هغه شهید شوی دی ډېره لویه صدمه علمي میدان کې علماء دیوبند بچو ته میلاو شوې ده په الله قسم چا چې داوی بیانات اورېدلي دي او ورپسې جاړي خپه دي صرف 2500 طلبه کرام د هغه سره په یو وخت کې شاګردانو په یو وخت کې په یو کلاس کې شاګردان 2500 طلبه کرام دا ډېر لوی تعداد دی دا چې د بعضو خلکو د مدرسې ټولې راټولې شي د بعضې خلکو یادوم دا وی مدرسې ټول 2500 مدرسې دې نه جوړېږي یا دې 2500 علماء کرام پکې نشته هغې کې صرف شاګردان 2500 کسانو محترم عرض مې دا کو د ملک دپاره قربانۍ د علماء کرامو دي د مسلمان دي او کدي د دې دپاره دي چې زه په دې ملک کې مملکت خداداد پاکستان کې د شریعت مطابق ژوند تیر کم زه پکې د دین مطابق ژوند تیر کم زه پکې د شریعت او د الله د احکاماتو مطابق ژوند تیر کم دې دپاره ملک آزاد شوی دی دا د پونکو دپاره نه دی چې موږ بچو له پونکي ورکړي او بچي پونکي وغه لوی هلکان د 13 کالو هلکان په سایکل به رواني او پونګ چغه به وایي ته به حیران شي لکه دا کومه ازادي ده دا خو د خرو ازادي ده د مسلمان ازادي خدا نه ده او که ته ډول ګډېږي نو دا ازادي خو بیا نه وه پکار ځکه ګډېدل او ډول او سورنا د هندوستان د هندو په مذهب کې ځان له شعبه او جز دی بیا ولې دا وینه ازادي دو بیا ولې مونږ مسلمانانو سرونه کټ کېدل بیا ولې زمونږ بلاشي زنانه او نارینه هغه شهیدان کېدل خو بیا د هغه ډمتوب خلکو سره چې په شریعت کې د هغوی په مذهب کې ډمتوب ځان له یو جز دی په هغوی سره هم ژوند تېرو که نه مونږ مسلمان په 14 اګست باندې صرف جنډه په موټر سایکل لګولي په سایکل یې لګولي په کور یې لګولي دننه په کور کې زندگی د هندوانو مطابق ده په کور کې زندگی د هغه انګریز مطابق ده زنانو زندگی لباس د انګریز مطابق زما اوستا د کور غم خادي
دا هغه انګریزو یا د هندوستان د هندوانو د رسم و رواج مطابق ته په ملک په کور باندې جنډې لګولو څه فایده نشته محترمو. په جنډو باندې خوشحالي مناول نه دي پکار. د ملک دپاره د څه دپاره آزاد شوو د هغې عهد پکار دی، د هغې عزم پکار دی. د انګریز نه موږ مخکې ازادي غوښتې وه، ازادي حاصله کړې ده او بیا به هم کوشش کوو که کله م انګریز زما خلاف راتو زه مسلمانې زه خپل غلام جوړولم، زه د غلامۍ ته تیار نه یم. د دې لپاره به انشاءالله دا ازادۍ دا کوشش به جاري، دا ختمیږي نه. ملک مونږ ته میلاو دی، ازادۍ کوشش ختم نه دی، دا د مرګه پورې دا کوشش په جاري. الله رب العزت دی د هغه شهداو چې د ملک لپاره شهیدان شوي دي، د ملک لپاره بدن ټوټې ټوټې شوي دی، الله یې د هغوی هغه آخرت اعلی مقامات نصیبه کړي، الله یې جنت الفردوس نصیبه کړي. او الله رب العزت دی دا علماء دیوبند دا وی قبرونه انواراتو په انواراتو منور کړي، چا چې د ملک مسلمان لپاره د ځان له ملک او د غلامۍ د ازادېدو دپاره یو تحریک چلولې، الله یې د هغوی جنت الفردوس نصیبه کړي، اعلی مقامات ته د هغوی نصیب کړي. او اوس هم په دې ملک دپاره چې کله علماء کرام شهیدان کیږي یا مسلمانان شهیدان کیږي، الله یې د هغوی د ټولو حامی او مددگار او نصرت او مدد وکړي. الله دې جنتونه د شهداو نصیبه کړي او مسلمانانو ته د الله رب العزت په دین باندې استقامت نصیبه کړي. ټول به دې لپاره دعاګانې هم کوو. سبا نه بله 14 اګست دی، که نور نشو کولی فرض لمونځ پابندۍ سره وکړو. 2 رکعاته شکرانې په طور 2 رکعاته نفل وکړو، نیت وتړو 2 رکعاتو نفلو د شکرانې په نیت باندې. دا کوي شو که نه شو کوي. بچي ته هم دا ووایو بچیا دا ورځې د پونکو د وښلو نه دي، دا ورځې د چغو سرو نه دي، دا د ملي نغمو ورځې نه دي. ملي نغمې چې پکې ډول سرنا پکې ده دا د دې ورځې نه دي. هغه جذبې دپاره انسان اشعار اوري، د ملک د وفا دپاره د وفا جذبه پیدا کیږي، د اسلام جذبه پیدا کیږي. داسې اشعاري هغه د شریعت خلاف نه وي، پای کې ډول او سرنا نه وي، د هغې اورېدل منع نه دي. هغه واورئ، هغه د بچي هم واوري، زنانه هم دې واوري، نارینه هم دې واوري، خو هغه ملي نغمې چې هغه خالص هغه د شریعت خلاف وي د هغې نه ځان بچ کول پکار دي. الله پاک دې عمل لا نصیبه کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.